پښتانه هسې درواغ به نه سره جوړوو چې دی مهمان نوازه دي، دی غیرتمند دي، دی پردهداره دي. ولا که یا غیرتمند دي، ولا که یا پردهداره دي، ولا که حیاناکه دي، ولا که مهمان نوازه دي. دا پخوانی زموږ د سپین سرو حیام درلوده، شرم هم درلوده، غیرت هم درلوده، مهمان نوازي هم درلوده. په هغه خبرو هم تر ننه ګزاره ده، تر ننه زموږ په هغه خبرو ګزاره ده. نو زموږ په دا بازار کې د خلک نسته. مالا بل سړی راغی دا اوس کې ولمړي صاحب چا پیسې را باندې دي، نو زه وس ولاکه لرم و ما ته زما پوره وړي ویلې چې لور دې راوباسه، لور دې راکړه، بس خبره خلاصه. صحیح ده. چې ډېر ټینګ هغه ورته وایي چې کوم وایي ښځه در څه بیم، کوروالا در څه بیم ژر. چې ډېر بې غیرت دی، ډېر بې ناموس دی، هغه وایي ښځه در څه بیم، ورسه ښځه دې راوباسه. زما په تار پوی باندې یاره مسلمان یې و، پښتون یې و، نو زه غریب یم والله چې یو سړی ماته د ښځې غوایي او زه د هغه باوجود روپۍ نه ورکوم، روپۍ راګرځوم. دا په ټول ژوند مه کوئ. الله رسول ورته ویلي ولا تقل الا خیرا، د خیر د ښې خبرې اجازه شته، د بدې خبرې اجازه نه درکوم. دا مه کوئ یاره، څه کوې. او ډېرو خلکو د خپلې لوڼې نه دي ورکړي په پور کې، ورکړي دي. پښتانه به الله رب العزت داسې در په دره کې نور خالي ورته ګوري، داسې بې تباه کې، ځکه دعوا یې ډېره غټه کړې موږ جنتیان یو، دا نور ګډ دوزخیان دي. موږ ډېر ښه خلک یو، دا نور ډېر بد خلک دي. بس دا 5 وخته لمونځ نه دي، زده یې نه دي کوي، بس دی دا ډېره لویه بزرګي بولي. وایي زه لمونځ کوم، پلانی لمونځ نه کوي. نو ته خو لمونځ هم کوې، تر پلاني دې ډېر بد کارونه کړي دي. زموږ ته په دې معاشره کې په بدۍ کې موږ نجونې نه ورکوو. ګورئ بده راغلې ده، پیښه راغلې ده. دا اوس کې یو مسله وه، نو یو سړی راولاړ شو، د چا سره یو بنده راغله. بنده چې راغله بیا یې پور چیشن غوښتی. هغه هلک کوزده درلوده، واده یې نه و کړی در اوس. ولته به دی کوې دا ستا ښځه به طلاقه یې هغه زه کوم. بس دا یو شی ورته یې شو، دا یوه خبره. دا ستا ښځه به طلاقه یې هغه به ما ته راکوي. هغه اوس ما سره حال وکړي. مال په هېڅ صورت یې نشي کول، په قطعا یې نشي کولی. ول نو دویمه خبره دا ده چې دی به ما ته خور راکوي. خور لري نه، ورېره لري. ورېره چې د هغه د 9 کالو دی، د 8 کالو دی، دا به ما ته راکوي. دی د 15 کالو دی، دا به ما ته چیش راکوي، په نکاح راکوي. بده چیرې راغلې ده، جګړه پر چیش راغلې ده، پریشاني پر چیش راغلې ده، او زور یې چیرې وځي، زور یې چیرې وځي. دی ورته وایي دا ستا د 8 کالو، د 9 کالو، د 10 کالو ورېره ده، دا به ما ته راکوي. که هغه نه یې ته به دی وکړي دا ستا ښځه به طلاقه کړي، هغه به ما ته راکوي، که نه یې نه دي بخښم. نو چې کوم ثالثین و هغه زما سره حلال وکړي. مال خبردار، ته خو نن د خپل سر پر دې خبره قربان کړه چې د یو چا د 8 د 9 کالو بچی د هغې عزت ته بچاو کې، د چا کوروالا په کور کې ناسته، د وروره جنجال و ګروم و ډرامه چې د هغه خاوین جوړه کړې ده، او زور یې تر کوروالا وځي. هغه زید الرحمن یو شاعر دی، ډېر زبردست لیونی شاعر معلومیږي. هغه وایي عجبه خبره دا ده، اور څوک بلکې ورور. اور چا بل کړی دی؟ ورور. جګړه، بدي، فساد، بل او بیا په چیش مړ کوي دا اور؟ د خور په دوپټه، د خور په پړونې مړ کوي دا اور. ورور بل کړی دی، او دا هغه د ورور اور چې بل سوی دی، د خور په دوپټه یې باندې یې مړ کوي. یعنی معنا دا ده چې کور تا خراب کړی دی، بدي تا کړې ده، جګړه تا کړې ده، قتل تا کړی دی، او په بدله کې به خور ورځي د دغه جګړې د ختمېدو دپاره به خور پکې ورکوي. ولې پکې ورکوي؟ ها منم که خور راځي او بالکل زه پر دواړو سترګو کوم. منم هغه خلکو ویل چې بس ټیک د سیده موږ روغه غواړو، تی موږ ته یو زنانه راکړه، موږ که در کوله که نه در کوله، ټیک د سیده یو شد لري. لیکن که دا خبره وه چې درېمان را ولاړ سو چې بس بل شی نسته، ته به خور پکې ورکوي. ولې خور پکې ورکوي؟ یاره ظلم ورور کړی دی، قتل ورور کړی دی، غلا ورور کړی ده، بدکاري ورور کړی ده، او زور یې تر خور وځي. بیا به یو سړی را ولاړېږي، بیا به دا خبره کوي چې یاره دا ستا د 9 کالو، د 8 کالو ورېره ده، یا لور ده، یا خور ده، به ما ته راکوي، زه د 15 کالو یم. یا به ته را ولاړېږي دا ستا ښځه به طلاقوي او ما ته به یې راکوي.
تا څه رقم ژوند دی دا څه دی دا زه د پخو پښتنو کیسې درته کوم اتې چې ډېر په نازېږم او زه بیا الحمدلله چې ورځ راباندې تېرېږي زه پښتانه ډېر ښه پېژنم چې ورځ راباندې تېرېږي ماسې وله سپېتوبه ماسې وله له ډمتوبه ماسې وله له باټو دا نه باټوګان دي بس پلانی ډېر غیرتمند دی دا دی مور یې مړی پلار یې مړی په پور چیش کوي په پور ورسې هلته غویی واخلي د دې دپاره چې زما عزیزانو قریبان بیا ونه وایي چې تا په پلار څه نه وکړه ښه ټیک د منم په پور دې غویی واخیستې جایزه ده واخله هغه غویی والا ته اوس پیسې ولې نه ورکوي خو د پلار یې څلوېښتم تېره سوې ده کال یم تېر سلو بل کال یم تېر ولې پیسې نه ورکوي اوس ګوره دا خاین دی خاین هلته په ظاهر دا ښکاره کوي چې زه دونه د پلار او د قریبانو سره ښه یم او په باطن کې خو الله په خبر دی چې ولې دا سړي پیسې نه ورکوي تا خو زموږ په کور کې پریشاني راغلې ده پور راکوه ماته نو دا د سپین نه دي دا پښتانه داسې پښتانه زه هم پښتون یم اوس بیا په دې کې یو غیرتمند پیدا شي مولوي صاحب تا پښتون هېڅ پښتون مشتون نه چلېږي هېڅ پښتون مشتون نه چلېږي که ما کول زه د سپي پر لار روان یاست که ته یې کول ته د سپي پر لار روان یاست ټینګان ونګان نه چلیږي نو دا سړی ورته وایي وایي ته به دی وکې دا ستا ورېره د 8-9 کالو دا خبره کوې زه د 18 کاله یم زه د 55 کاله یم که هغه نه یې دا خپله ښځه به طلاق کوې زید الرحمن څه ویلې ولور بل کړی چا دی ورور دی او بیا د خور په دوپټه باندې هغه اور مړ کوي دا زموږ د معاشره ټوله پر دې خبرو روانه ده نو د الله رسول ورته وفرمایل لا تقل الا خیرا ګوره د بلې خبرې حق نه لري ستا پر مارپوی باندې پر دواړو سترګو دې باندې زه به روپۍ در کوم خو لیکن که ته دا خبره کوې چې ستا خور ستا لور ستا کور والا هېڅ حق هېڅوک نه لري په هېڅ صورت یې نه لري په هېڅ صورت چې تر قیامته څوک روپۍ چاته نه ورکوي لري یې نه تر قیامته بلکې لري نه ورکوي دا حق څوک نه لري چې ستا خور ستا لور ستا کور والا هېڅوک حق نه لري نو هغه درېیم ته ما ویل مال خبردار ته خو د خپل سر نن قربان که پر دې عزت باندې د چا لور د چا خور د چا ورېره ته قربان که دا عزت دا به بیا تا ته زه پښتون ووایم تا ته به زه خان و ملک و سردار ووایم او حق دې هم دی ډېر خیال به کوې ګوره ډېر خیال به کوې هغه مولوي صاحب پر دواړو سترګو انشاءالله العزیز او بیا الحمدلله د یوې بچې عزت بچاو سو د 9 کالو د 8 کالو الحمدلله د یوې خور چې پر کور ناسته ده واده یې لا نه دی سوی د طلاق بچاو سوله په دې کې ټیک دی د دې ملکانو ډېر لوی لاس دی د خانانو سردارانو ډېر لوی لاس و خو زما مشوره پکې شامله وه چې مال قطعا داسې ونه کړي الله به موږ پر دې وبخښي یو سړی راغلی و هغه په کور کې یا خور یا لور یا هر شي چې هغه څه مطلب یو غلط حرکت سوی و نو بیا دی راولاړ سوی و مطلب مړی یې کړی و دې ښځې سره یې چا خبرې کړي یا ټلیفون یا هر څه چې و نو مړی چې کړی و بس اوس رالو ول د هغه خپله خور یا لور یا هر څه دا زه وژنم ما ته اجازه شته که نسته مال نه په هېڅ صورت نسته اجازه هغه ولي مولوي صاحب غلط کار یې کړی دی زما څنګ ته قرآن پروت یا کمره کې مال دا قرآن راسه لاس کښېږده تا څو واره کړی دی تو خدای ووایه بیا مولوي صاحب و ډېر واره مې کړی دی نو مال ته یې قرار کوي نو ستا مرګ اوس ما ته جایزه دی ولیا مال نه و تا ته د دې ښځې مرګ هم نه دی جایز ول مولوي صاحب پر دواړو سترګو زما ستا سره وعده ده که دې نجلۍ ته چا په بد نظر وکتل یا په کم نظر وکتل یا یې پیغور ورکړي انسان دی ګناه زموږ ته د ګرد څه سوي دي کم سړی په موږ کې ډېر بزرګ دی اول زه خپل ځان در ښایم ما د دې بچي ژوند الله بچاو کوي زما پس سبب یې زه سولم نو ستا څه خیال دی دغه بچي چې لاس پورته کړي الله د مولوي صاحب مغفرت وفرمایي الله به ما نه وبخښي په خدای په ذوالجلال دې مې قسم یې الله به ما وبخښي د چا د عزت د وجه د چا عزت خرابېدی او ما یې عزت ور بچاو کوي نور دا سبقان ثواب لري منم ثواب لري منم ولیکن دا ډېرې درنې خبرې هغه دي چې کوم ما درته وکړلې سیده ظلمونه مه کوئ ناجایزه مه کوئ د خورو د لورو د مورو د بچی عزت به نه لیلاموئ خپل ځان ټوکړې ټوکړې که خو دا خپله بچی به راګرځوې د خپلې بچی به ژوند نور خرابوې